چې شیطان ته وتښتېده هسې زړه کې راله وایي دا څه په قهر اورېدلی یم ګوره جومات مې پرېښی دی الله مې پرېښی دی یو پسې منډې ومه یو غویانې په ځای پرېښودې جومات ته یې منډې کړې یاره لږ ساعت چې وشو جومات داسې ډک شه لکه رمضان المبارک کې چې جومات ډکي تاسو ته ظاهره د ښکاره کېږي نو بس سلیمان علیه السلام به څه کار کوه چې راووته ګرځېده چې څوکونه سودا یې هغه شته دوکانداران زمینداران تاجران ټول مسجد او جومات مدرسې ته راغلي دي بار د دنیا نظام ودرېده سلیمان علیه السلام خدایه دا به څه کوم سودا به د چا نه علم دوکانونه هر څه بند دي الله ورته ما درته نه وی چې د دنیا نظام چلیږي په دې باندې چې شیطان انسان ته وسوسه اچي دا نه ده ټیک ده دا خو ده چې تا ته لالچ اچي نو شیطان به اچي خو دومره تعلم الله عقل درکړی دی که نه ته به هم ګورې ټیک ته ما پسې شیطان شته لږ وخت به د بچو دپاره کوم او ډېر وخت به د آخرت دپاره وقف کوم بس الله وي ته پوهېږې را پرېږده وایي چې شیطان یې څنګه را پرېښود دا کوم چې یو یې وهله راغلی د ټول چې څنګه یو دوه درې رکاته یې وکړه هسې سوچ وکړه یاره ګوره ویان مې بار پرېښي دي نو که چا وتښتوله نو کور کې به جاښی نو او بچی مې هم دغه دي یاره جي د جومات نه ټولو خلکو واپس چا پټو ته او چا دغه ته منډې کړې الله سلیمان علیه السلام ته الله ته پوهېږې په خپلو کارونو باندې نو ما ووی د شیطان نه بغیر ګوره سلسله چلیږي هم نه نظام الله چې څه پیدا کړي دي څه کوي چې په دنیا کې ته ماران لړمانان ماشي ګندونه وینې دا د فایدې دپاره الله فرمایي متاعا لکم ولانعامکم دا ټول ما ستا د فایدې دپاره پوه کړي دي تفسیر کبیر کې امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه لیکي وایي زما زړه کې به دا شک و چې الله دا ماران او لړمانان ولې پیدا کړي دي دا خو تش ضرر دی انسان له ټک ورکوي دا مې پړه کې یو اشکال پیدا شو و یو پیره مې راشه ګورم تفسیر مې لیکه ما وی یو لړم مې اوري د منډې والې زم واپسې شوم ما وی چې دا لړم چته روان دی وی لړم منډې والې د دریاب خواته ودرېده یو دریاب وی چې هغې ته ودرېده وی د الله نظام اوس ګوره یوه دغه راله شمشتې ډالې د دریاب کنارې پسې ولګو وی دا دغه ورته وروخته لړم چې لړم وروخته وی دا شمشتې روانه وه دا ښکته دا شی ډوبه یم نه لړم ډوبه یم نه روان کړی دی وي ما هم کښتۍ ونیوله ما وی نن ګورم چې لړم چته روان دی ما هم ورپسې کښتۍ ونیوله روان یم وی چې لاړم ومې کتل د دریاب کنارې سره هم هغه شان د شمشتې ډال ولګېدو لړم ترې منډه کړه وی ما هم ورپسې منډې والې کښتۍ مې ودروله وی چې مې وکتل یو سړی پروت و په ځنګل کې وده وه ما سوچ وکړو چې الله ګویا جوړ د ده مرګ تا د دې لړم نه لیکلی دی وایي چې منډې مې والې ومې کتل وایي د دغه سړي د سینې د پاسه مار ټک ورکو وایي چې څنګه مار ټک ورکو دا لړم راغی دا مار یې په سر باندې وچیچو مړی کړ د لړم زهر تیزي د مار نه ګورې وایي چې ټک یې ورکړ مار یې مړ کړ وایي دا مار ډېر پرشار کوي وایي چې مړ کېده پرشار یې کول دا سړی راپاسېده په پرشارو باندې وایي چې څنګه یې وکتل لړم ورسره خوا کې ګرځېده وایي एकदम یې سپلی ته لاس کړ امام فخر الدین رازي وایي ما ورته وایي ما مه کوه ظالمه ده خو ستا جان بچ کړه زه پوه شم ګویه لړم چته د دریاب هغه کنارې ته پروت و د انسان جان په الله د دریاب دې بلې کنارې ته بچ کړه د ما محترم الله بے فضوله شی کار په دنیا کې بے فضوله نه کوي څه چې په دنیا کې ویني د انسان د فایدې دپاره دی لیکن تعلم سوچ پکار دی دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي ان الشیطان بېشکه شیطان چې دی یجري من الانسان مجرى الدم داسې ګرځي د انسان په رګونو کې لکه څنګه چې وینه ګرځي یوه خبره او دویمه خبره نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې ان لکل امة فتنه بېشکه د هر امت دپاره فتنه ولامتي وفتنة امتي المال و نبي علیه السلام مبارک فرمایل چې زما د امت فتنه دا مال دی زما محترمو دا حدیث ما ویلی مو اوس راغی تاسو ته نبی علیه السلام وفرمایل چې د هر امت دپاره فتنه او زما د امت فتنه کوم چې امت محمدیه ده دا مال دی ځکه زما امت به داسې چې دی به د دنیا په جایدادونو پسې په مالونو پسې د ده ټوله زندگی به په مال کې صرف شي داسې وخت به راشي چې فرښته به ورته د مرګ ودرېږي او د ده نه به روح قبض کړي دی به ورته وایي ماله یو وخت راکړه یو ټایم راکړه چې زه یو سجیده ولګوم الله قرآن کې فرمایي لا یستقدمون شیئا ولا یستأخرون نه به یو ساعت مخکې کېږي او نه به رستو کېږي څومره جایدادونه چې ده ګټلي دي منډې ورپسې والي دي څومره مال یې ګټلی دی منډې ورپسې والي دي په یو جرق کې به ته ټول مات پاتې کړم او د دنیا نه به دغه وشي
خو بس انسان پوهیږي نه نو په مال دا مال ما درکړی دی تا ته خلافت ملو شو تا ته امارت ملو شو تا ته مال ملو شو دې دپاره الله وایي چې د نورو بندګانو په خدمت وکړه بنده ازمایش دی ازمایش دی امتحان دی الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت او شفقت خدای وګوري الله ستا رضا له راغلي دي ستا کور کې ناستي خدای ستا په در کې ناسته کړې ده الله دا ناسته په خپل دربار الهي کې قبول او منظوره کړي الله د دې حاضر مجمع قدمونه خدای په تله د نیکۍ کې واچي دا کتاب د دې مجلس لپاره او د هغه اوریدونکو لپاره چې په کورونو کې د ما خویندې میندې ناستي او دا کتاب اوري الله خصوصا د هغه کسانو لپاره چې په دا مجلس کې ناستي الله دا کتاب د دې لپاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي د دې په برکت باندې حاضر مجمع په زړونو کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه پوره کړي چا باندې څه قسم مشکلات دي پریشانۍ دي مصیبتونه دي دردونه دي بیماری دي الله په خپل دست قدرت ختم کړي زموږ مرګري اسپندیار والده بیماره دعا او ته د زړه د اخلاص وکړي چې الله ول شفاء کامله عاجله مستمره نصیب کړي الله دا کې کاروباریان ناستي خدای کاروبار کې برکت واچي الله د چا رزق کمزوري دی خدای په رزق کې برکت واچي الله ماشومان ناستي خدای په وړې وړې کوکېګانو باندې الله ستا نوم علي او په چغه باندې الله داسې نوم علي الله چې تا ته هم پته لګېږي خدای د دې ماشومانو نه په آینده مستقبل کې خدای با عمل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کړي الله کوم نوجوانان چې ستا در ته راغلي په دې نوجوانۍ کې الله ستا در ته راغلي ستا کور ته راغلي د دې دا ځواني خدای په عمر کې خدای برکت واچي الله د خپل ځان او د دین سره خدای وابسته کړي سپینګیري خدای ستا د رضا دپاره ناستي د سپینو ډکو نه الله تعالی هم حیا درځي الله دا سپینګیري خدای ستا د رضا دپاره ناستي د دې برکات په ټول کلي باندې خدای قایم او دایم وساتي په عمر کې خدای برکت واچي الله دا کتاب په برکت باندې د حاضر مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي او په وخت ځن کدنم دا کلیو په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله